ټولو نه اول دا یاد ساتئ. ګورئ دغی صورت تا ویل کیږي صورت اخلاص. اخلاص معنا څه ده؟ اخلاص معنا درته کومه چونکې تاسو عوام الناس یې په اسانو الفاظو باندې ارته کوم. اخلاص دې ته ویل کېږي معناګانې د علماو دپاره چې کومه یې هغه نه کوم ورته اسانه معنا کومه یو شی د ملاوټ نه پاکول. بس لنډه ده یو شی د ملاوټ نه پاکول، یو شی خالصول. خالص کیږي کله یو شی چې د ملاوټ نه هغه پاک شي. دغی صورت ته اخلاص ولی وایي دا یاد لرئ. دغی صورت تا صورت اخلاص ځکه وایي چې په دغی صورت کې الله جل جلاله توحید ذکر کړی دی چې د کوم توحید ذکر الله تعالی په دغی صورت کې کړی دی هغه توحید هم الله تعالی د ملاوټ نه پاک بیان کړی دی. یعنی په دې کې توحید ذکر دی داسې توحید چې هغه د ملاوټ نه پاک دی. او هغه کوم توحید دی؟ هغه داسې توحید دی چې د ملاوټ نه پاک دی چې الله تعالی سره نه په ذات کې څوک شریک شته، نه الله جل جلاله سره په عبادت کې څوک شریک شته، او نه الله جل جلاله سره په صفاتو کې څوک شریک شته. که نبی دی، که ولی دی، که عام دی او که خاص دی، دا ټول حضور مبارک امام الانبیاء نوخلا تر یو ادنا انسان پوری دا ټول الله تعالی تا په هر څه کې محتاج دي. ټول ورته محتاج دي. الله جل جلاله هیڅ چاته نه محتاج. دا توحید پکې ذکر دی.